अस्सलाम वालेकुम। ज़मा नूम डॉक्टर तौहीद दे और ज़ यूरोलॉजिस्ट यम और हेल्थ नेट हॉस्पिटल की कार कोम एज अ कंसल्टेंट। ज़मा दा शोबा چې دا د ګردو سره تړلې شوې ده او تاسو ټول د پته ده چې ګردې ډېر امپورټنټ لکه موږ ته وایټل ارګن وایو په بدن کې دی او د دې خیال کول ډېر ضروري دي. ایز ا ډاکټر زه ټولو له مشوره ورکوم چې د دې خاص خیال ساتئ. زموږ دا علاقه چې ته دې ځای کې دا کاڼي جوړېدل ډېر کامن بیماري ده او که تاسو وګورئ ډېر داسې وي چې خلکو ته پته نه وي کاڼي ورکې جوړ شوي وي او چې کله موږ له راشي نو اکثر عام الټراساونډ یې جسټ کړی وي څه بل وجې دپاره ورکې غټ کاڼي راوځي. زه سمپل دا کومه چې غټ کاڼی همیشه درد نه ورکوي ځکه چې هغه موومنټ نه کوي. وړوکی کاڼی موومنټ کوي هغې سره مریض ته درد کیږي نو هغه راشي غټ کاڼو له اکثر موږ له مریض نه راځي هغه هله راشي چې کله ګردو له زور ورکړی وي یا ډېر زیات غټ کاڼی وي په هر ځای کې پیلاو شوی وي نو د کاڼي علاج په اپریشن په ذریعه یا چې څنګه وي هغه ډیفیکلټ دی او پریونشن چې ورته موږ وایو احتیاطي تدابیر هغه اسان دی. نو چې کله هم تاسو ته معمولي غونده کې د درد محسوس کیږي ښه طریقه دا ده چې تاسو چې کوم نږدې کوالیفاید ډاکټر یورولوجسټ هغې سره رابطه کوئ ځکه چې یو ځل که کاڼی چېرته تاسو ته بندش درکو او یا کاڼی تاسو اګنور کو هغه غټ شو نو هغې کې بیا دا ده د هغې اپریشن او اکثر دا شانتي چې د دې پروسیجرز خو زیات په صحت کارډ هم شي خو هغې کې زموږ چون کې دا زیات دي ځای کې طبقه چې دا غریبه ده هغې دا افورډ کولی نه شي نو هغه بیا مینج کول ډاکټر له او مریض له هغه ډېر زیات مسله جوړه شي. نو د اوبو روټین استعمال زیات کوئ. کم خوراک چې تاسو په زیات زموږ اصل کې دي ځای کې دا زیات د دال لوبیا او دا شیزونه ساګ د دې استعمال ډېر دي دا بند نه وي خو لکه دا په روټین کې زیات نی پکار لکه چې اوس فار اگزامپل تاسو په روټین کې انډې ښه استعمال کوئ په روټین کې د وریجې یا د روټین کې دالونه نو دا نقصان بیا ورکوي. نو په روټین کې یو ډایټ مینټین مساتئ بدلوئ او د خاص کر د اوبو یا هایډریشن سپیشلی په ګرمیانو کې د دې استعمال زیات کوئ. که بیا هم څه ایکسټرا څه انفارمیشن پکاري یا علاج پکاري نو هر یو مریض ته زموږ هاسپټل چې پته وي دا هیلث نیټ هاسپټل دی او دا فیس 5 کې موجود دی. د دې ویډیو مین مقصد دا دی چې عوام آګاهي وشي هغې ته پته ولګي چې ګردې څومره ضروري دي او د هغې علاج ممکنه دی خو چې په ټایم باندې خپل ډاکټر سره رابطه وکړي. ډېره مننه.